ما سره چې څومره ظلم زیاتی وشو دا ما سره د خپل خاندان نه ناظم اعلی صاحب د طرفه د بل د طرفه دا ما سره دا ظلم وشو د خدای انصافدار ته 50 لکه کورونه سره جوړیلا چې کم دي دې کې خلک پارام پر راغره پیروان کړ دا ستین صاحب ته د ستو کومرانی دا زه په اعتکاف کې وروتم د اي سي صاحب خدای شتمازنه ونیوه چې صاحب لګه مهرباني وکړه لګه خیر د روزه د ودرې ورځې گزارو ک تاسو خو نمنګ ته نوټس را کړی نم دغه را کړی دي هغه د سره خبره نه اوریدا نه دا وی چې تاسو اعتکاف څه ته وي او دغه څه ته وي زه د دې کمرې په توسط سره د آر بي چیف نه د ډي جي رینجر نه او د چیف جسټس اف پاکستان نه دا اپیل کوم چې مالا او زما بچو له انصاف راکړی شي زما خپل هاون چې دې ملک د بقا د خاطر دې ملک د عوام د حفاظت د خاطر مونږ وقف کړی دی دیم طرف ته څه شرپسند عناصر انتظامی سره ملو شوي دي او زموږ خپل ملکیت چې د 1926 نه زما د هاون او دغه د نیکو د ابا اجداد سره را روان دي په دې رښتمه روجه باندې په لسو منټو کې دننه زموږ کورونه دوی تباه او برباد کړل په دې روجه کې په دې سور نور باندې زه او زما بچي در په در شو موږ ته هېڅ نوټس نه دی ملو شوی همدغسې د سهارې 8 بجې راغلل موږ یې د کورونو نه بهر کړو سره د بچو او زموږ کورونه یې تس نس کړل تباه برباد یې کړل زه دا اپیل کوم او دا فریاد کوم زموږ د یو الله او ستاسو نه بله سهاره نشته چې تاسو څه انټیلیجنس جوړ کړئ څه انکوایري ټیم جوړ کړئ او د دې معاملې د پوره تحقیقات وکړی شي ما ته او زما بچو ته انصاف راکړی شي او کوم چې ظالم دی هغه دې را مخامخ کړی شي او هغه ته سزا ورکړی شي بس کله یو ځای کله بل ځای کورونه خو چې تاسو راشئ په خپله وینئ هغه اوس د دغه قابل نه دي چې موږ پکې کینو نه چاردیوالي شته نه چش دی هغوی دا وایي چې دا په مخبره کې راځي دا اوقاف والا سره راځي غیر قانوني نغرې په دې خو زموږ کیس د مخکې نه شروع دي اخو بالکل مخامخ دي ښکاري چې دا په مخبره کې دي دغه خو مونږ جاړو که نه چې بل کور یا بل ځای را سره روان کړو زموږ به دومره غم نه و زموږ د درې وروڼو دا کورونه ولې روان شو د دې تپوس ته وکړی شي زما نوم کفایت الله دی د پلار نوم مې امان الله دی د اوتماندو د پریشیل خاندان سره تعلق ساتم او
په 23مه روژه په 20م تاریخ چې موږ سره کم ظلم او زیاتی شوی دی د هغې نه ټوله دنیا خبر ده. دوی موږ ته وایي چې دا د اوقافو پراپرټي ده. نو ما نن داسې ځان سره سلک ډېر ثبوتونه راوړي دي او دا زه د میډیا والا ته او د دنیا ته ښیم چې زه د سن 26 نه مالک را روان یم. زما نیکه غلام سرور خان رئیس عثماندی دی، سر پیرست چې د غلام سرور خان دی. د غلام سرور خان مشر دوی اجي سربلن خان دی او د اجي سربلن خان مشر دوی خان رزق خان دی چې په خانه خان مشهور دی او د خانه خان مشر دوی امان الله خان دی چې زما پلار دی. زما نوم کې بیت الله دی. دلته کې چې ما سره کم کاغذ پروت دی په دې کې مرتضی خان وغیره دي. د مرتضی خان، رضا محمد خان، طلا محمد خان، نیاز محمد خان، نوشیروانو او بیا خان رزق خان زامن دي، تحسین الله، احسان الله، انعام الله او جان محمدو. دا د خان رزق بچی دي. بیا جی کو دا زره خیمه کو دا چرته رالل نو دا تاسو وګورئ جی دا کتی شه په سر کې بیت الله، روح الله، تسبیح الله، سبیح الله، میر عالم، پیز محمدو. دا کاغذ ما کور نه جوړ کړی ورونو، دا مال سرکار را کړی، سرکار تسلیم کړم چې او ته مالک مې او قابض مې. په دې باندې زما د نیکه په جون باندې چې کله دغه وشو نو په موږ باندې یو دعوه وشوه په دریو کورو باندې، په طارق اعظم خان، په پل کریم خان، په پل رحمان او په خان رزق خان. د تمامو عثمانزو د طرفه چې د هغې 4 کسان نمایندګانو هغوی به نمایندګي کوله. په سن 85 کې هغه مقدمه شروع شوه او په سن 92 کې هغه مقدمه فیصله شوه. هغه خلک چې راتلل او هغه د مقبرې لپاره به موږ سره تعریفونه کول، هغوی د کال 2-3 رالل، تعریفونه وکړل، بیا هغوی مو تښتېدل. هغوی ته هم دا حقیقت معلوم شي او یاره دا د دې د مالکان دي او دا د دوی ملکیت دی. نو هغه فیصله چې وه هغه عدالت زموږ په حق کې وکړه. هغه مقبرې والا بیله هغه موږ 3 کور وګټله، خان رزق خان، پل کریم خان او طارق اعظم خان. د هغې نه وروستو چې کوم دی په دغه ځای زما د خپل تربور طارق اعظم وغیره سره ډزې شوي دي په 1296 کې چې په هغې 9 کاله کیس چلېدلی دی په شیشن کې. ابراهیم خان هغې کې جج پاتې تیر شوی دی او جبار خان تیر شوی دی. بیا د هغې نه وروستو یو جج صاحبه وه، هغې موږ بیا پریښي وو. د هغې نه وروستو بیا امیر جاوید دي په موږ باندې څو ځله کیسونه کړي دي. اوس په آخره کې زموږ د امیر جاوید او د بنام فواد خان په نوم باندې یو کیس د ایسی صاحب سره چلیدو. دوی څه ثبوتونه پیش نه کړي شو او په 10 سن 2018 کې ولغه پیل بند کو. د هغې نه وروستو په 10/11 باندې دا خلک روچت شو او دوی د مقبرې مطالبه وکړله چې دا زموږ د قبرستان دي. چونکې دې خلکو په 2000 کې موږ سره یو مقدمه کړې وه د میاګانو. په 2000 کې دوی موږ سره یو مقدمه کړې وه، په 2004 کې دوی هغه مقدمه واپس واخیسته او دوی ته دا ثابته شوه چې او یاره دا د دوی ملکیت دی. دوی او زموږ منځ کې یو حدبراري وشوه، هغې کې یو سټام لیکلی شوی دی په عدالت کې او هغې کې دا لیکلي چې په دې کې لار وغیره چې کوم دا به وي، ټکټر ټرالي به پیځي او ستاسو مقبره په مقبره ده، دوی پټې په پټې دي. ښه دې کې اوس دې طرف ته زموږ نور د عثمانزو اوسېدونکي خلک دي چې هغه میاګان دي، مولیان دي. مولیانو سره خوا کې زما خپل ذاتي زما تربور دی پل کریم خان، هغه ما سره په دغه ځای کې خښ دی. د هغې په منځ کې لار ده، هغه لاره موږ ته پخېده او هغه لار چې کوم دی هغه هم دوی منې کړله چې دا لار به نه پخېږي. نو دا لار خو هم د اوقافو نو دا لار ولې بندې ده؟ نو بس زه خو د خپل انتظامي نه چې کوم دی نو مطمئن نه یم. ما سره ډېر ظلم وشو، ډېر زیاتي وشوم د دوی په دغه باندې په وجه باندې. او زه حکومت ته دا خواست کوم چې د بار نه د آرمي یو ټیم راولیږي او د الله د رضا لپاره رادي شي زموږ ته پوسټ وکړي. او آیا زما دا 3 کوره چې کوم دي نو صرف دا اوقاف دي که نه پرې عثمانزو کې نورم اوقاف دي؟ 26 نمبر حصري دي په دې عثمانزو کې چې هغه اوقاف دي، په هغې غټ غټ بلډینګونه جوړ شوي دي. بیا خو په کار دا دی چې هغه هم روان کړي که نه. ما سره چې څومره ظلم زیاتي وشو دا ما سره د خپل خاندان د ناظم اعلی صاحب د طرفه د بل د طرفه دا ما سره دا ظلم وشو او کېږي دا سره. زه روژه پخلی
در په در شوم کور مې روان شو واړه ماشومان دي ګاونډیانو کړي خدای دې ورسره خو کړي دا خلک چې ګاونډیان دي هغوی موږ په ډیوټو په دغو زنانو سوال جواب وکړه چې تاسو راشئ مشیندري راغلی او دقسې کار دی موږ چې رالو دوی په کورونو شورا اچولې وه جی په دې باندې یو کیس شروع دی په شیشن کې اډیشنل شیشن جج سره ما سټې کړې وه هغه سټې بېشکه دوی خارج کړې ده بیا دغه عدالت له پکار و چې ما له ټیم راکړی وي ټیم ورکړی دی یو عدالت نه بل عدالت ته پورې زه به تللی وم په های کورټ کې به مې رټ کړی او زه تللی یم رټ له زه رټ کومه خو زه هېڅ ته پرې نه ښودم په دې کې تاریخ شروع دی هغه تاریخ کې چې کوم دی 22 چې تاریخ یې ماله راکړی دی ما ته نه نوټس میلاو شوی دی بس صرف دقه دی چې دا خلک خبر شوي دي چې ستی خارج شو او ستی کچه وه دا به خامخا خارجېده دی پسې به زه های کورټ ته تلمه د رټ دپاره دوی چې سپی شو چې ستی خارج شوه په سال نه په بله چې کوم دی ایسي صاحب له دغه له ورلمه چې صاحب زه تا ته سوال کوم چې ما له یو 3 ورځې ټیم راکړه چې زه دا کډه کوډه دا ماشومان دا یو طرف ته کړمه زه ټیک ته بیا چې ستا اوسه خوښي یې راسره کوئ ما سره د سره خبرې نه دي کړې ما ته وی چې راځه هلته په موقع به خبرې کوو چې موقع له راغې ما ورته وی چې جی یو 3 ورځې ټیم راوي ما سره 15 منټه ټیم دی 15 منټه کې کوڅه کولی شو خو ټیک ده نه ما چې په 15 منټه کې خو به زه څه وکړم په 15 منټه کې مې دغه ماشومان د مټې نیولي دي او قسم په خدای په لار کې مې په سور نورو درولي دي روجه له داسې به سړی کاپیره مونه کړي چې یهودي زما د رور یو کور چې هغه په سیلاب کې په سن 2010 کې ماته یهودیانو جوړ کړی چې هغوی چنده کړې وه او یو ټیم راغلی و او زما د رور ته هغه کور جوړ کړی نو دا مسلمانان چې کوم دي را چې کلمه وایي او د عمران خان په حکومت کې دا مشران دي دی وایي د 50 لکه کورونه جوړم د خدای صاحب داره ته 50 لکه کورونه سله جوړی چې کوم دي دې کې خلک پارام پرې راغره پې روان کړل دا ستا انصاف دی دا ستا حکمراني ده تا نه به خدای تپوس کوي زه به تا نه په ورځ د آخرت تپوس کوم په سن 2010 کې ما ته کور جوړ شوی و هغه دوی ما ته 15 منټه صبر نه کوو قسم په خدای هغه د لوښو لرګو سره ډک د غریبۍ به زما چې څو ماتګوډ هغې د هغې د لاندې کړل د ملبې لاندې پراته دي ما سره کیس د تره د دوی شروع دی که نه نامر جاوید و دا سره په سن 2018 کې د ما رور تربور دی بل خبره دا ده چې پورې غاړه نن پرون کې وګورئ طارق آباد ته چې دی دغلته سټاک پروت دی دغلته دارې مشین دی دم قبرستان دی دا دیوال دی دا ورسره قبر دی تاسو راشئ وګورئ چې څه کم دی پروت یم او مقبره په کم دی کې ده د ده ترو فیاض اعظم خان چې کم دی دغلته بلس په بایپاس ته پاسه ځای رانیولې دی قبرونه ښکاره قبرونه په هغې باندې خاورې اچولې دی وایي دا زما ملکیت دی د ده دغه ملکیت دی او زه د سن 26 نه په کاغذ کې سره پیروز سرور خان را روان دی د هغه بچو نه په مقبره کې دی شته نه په ملکیت کې دی شته نه په شاملت کې دی شته فهد اعظم بله زما ذاتي مقبره خرڅه کړې ده په یو مولا باندې د دارالعلوم دپاره په 80 لکه روپۍ دا زما حق جوړېده ما فی سبیل الله ور دوی پې پیسې اخېستې دي او له دغه ما سره نور د بدو څه وشي دی را سره وکړل او ډز را باندې که خیرې کولی نه شي او کوکۍ یم نو زه ترې مخ نه اړم ما سره یې ظلم کړی زیاتې را سره کړی زما بچي یې در په در کړو زما نوم فیض محمد دی او په پاکستان رینجر سند کې ملازم یم کم کور کې چې موږ زما پلار د اتیاو 100 کالو نه اوسېږي په کم کور کې چې 40 کاله موږ لکه تیر کړل هغه کور یو څو شرپسند عناصرو په موږ باندې نوار کړ او زما دا بچي یې لکه خوار کړل په هغې کې سرپرست چې دی نو ناظم الله فهد صاحب دی زما دا کور والا د دوی نه انصاف غوښتی دی تر د سید خان چې چې عمران خان وایي چې دا ریاست مدینه دی او دا نوی پاکستان دی نو زما کور والا د یو کس نه انصاف غوښتی دی هغوی ته انصاف نه دی میلاو شوی بس زما دغه مطالبات دي د KPK د ګورنمنټ باندې خو زما څه بروسه نه ده خو زه د خپل DG رینجرز نه آرمي چیف نه او د چیف جسټس نه دا مطالبه کومه چې یو JIT دې جوړه شي
او یو شفاف انکوایري دې د دې وکړي شي د دې د پولیس والا په لاس باندې نه د آرمي د رینجرز انټلیجنس په ذریعه باندې او موږ ته بس انصاف ملو شي بس. صوبائی حکومت ضلع انتظامیہ ضلعی ناظم دا ټیم کې خو جی ما شکر دی د هلکوانۍ نه الحمدلله ځان صفت نه کومه ګناهګار یم کمزور یو خو د رحمتونو برکتونو میاشت او د بچپن نه د شکر دی د اعتکاب کومه او ما سره جی 4 کسان ناست وو 3 زه 4م وم او مطلب یې زه په جومات کې م د الله په کور کې ناست وم نه موږ ته نوټس میلاو دی نه زما بچي خبر دی نه زه خبر یم خدای شته چې د پښمني پورې موږ خوب کړی دی او بیا 20 منټه کم په 4 د باندې زموږ د ساري مونځ موږ مونځ کړی دی د شوی ما ملګري زه راویښ کړم چې ته لږ پاسه مې چې ولې وې چې ستاسو د کور سره خو پولیس ولس دی او کرانونه دي او بادې راغورځوي خدای شته زه بیا هم په جومات کې تاویدم را تاویدم چې خدای داسې امتحان راغی په پیغمبرانو هم راغلی دغه خو دونه کلک او دونه ایماندار او دونه دغه ایمان خو زموږ کمزور یو اندا چې زما کور را پرېوته زما بچو چغې والي زما رونداریانو زما ویرونو ټولو چغې سورې والي بیا ګاونډیان راله مطلب دا زه په هغه اعتکاب کې راووتم د اے سی صاحب خدای شته ما زه نه ونیوه چې صاحب لږه مهرباني وکړه دا لږه خیر ده دا روژه 2-3 ورځې ګزاره وکړه تاسو خو نه موږ ته نوټس راکړی نه م دغه راکړی دی هغه د سره خبره نه اورېده نه دا وي چې تاسو اعتکاب څه ته وایي او دغه څه ته وایي 3 ورځې جي ما اعتکاب کړی دی او هغه اعتکاب بس په ما باندې مات شو د هغې غزار او ګناه دې خدای پاک د دې مشرانو په سر کې ځکه چې د بچپن نه دا لومبې ځل دی چې سپینه ګیره شوم په ما باندې د خدای د کور نه زه بې دغه راوویستم او اعتکاب هم زما خراب شو کور مې جي دغه شو تشو زنانه مطلب یې لور او کور والا مې په کور کې وه هغوی ځان ډډې ته کړی دي سامانونه هر څه مې برباد دي نیم کور مې مکمل غورځېدلی دی یو کور مې د یو ورور غورځېدلی دی د بل کشر ورور کور مې غورځېدلی دی په کراچۍ کې په نوکری او ماشومان بچي وو مطلب دا چې هغه وړو به سر په سوري کړی او دغه معامله شوې دی سی صاحب ته کومه چې ما وی یاره جي که تاسو دا کاروئ کوئ چې یاره وقف خو زه ټیک ته که ټول روانېږي او خدای شته چې زما کور کم دی نو هغه د مطلب دی د مخبري ډېر لوی تفاوت دی خیر دا انتظامیه دا مشران دی راشي ودي ګوري که زما د کور په خوا کې قبر وي دا باقي آبادۍ هم خراب کړي باقي اخوا چې کم مطلب داري چا کړي دي په قبرونو د پاسه په پخو قبرونو یې خاورې او شګې اچولي دي سټاکونه یې جوړ کړي هوټلونه یې جوړ کړي دي او مطلب داري په هغې هغې خرڅ کړي پیسې یې پرې اخیستې دي نو هغه دې هم د حکومت وګوري زما خو پکې تش ته استوم نه مطلب د اوسېدو ځای دی د پلار نیکه جایداد مې دومره یو کور مې پکې جوړ کړی چې بچي مې پکې دي نه مې پکې مارکیټ جوړ کړی نه پکې پیسې مې پرې نغدي کړي دي صرف د استوم نه ځای دی وغیره له خراب کا غیره له روان کا زما نوم بهرمن دی جي د خانا خان د دې فیملی دا ټول یو وروڼه یو دا یو فیض محمد نوم دی دا یو روح الله نوم دی زه خپله په 400 کوم بچي مې دلته ورینګې وکړو موږ په دغه مسله کې تللي وو چې یاره منډې تړلې مالې وي راځه وایي هغوی خو شروع کړې ده دوی مشیندري راوستې وه لګیا خو د دې نه مخکې د اوقافو والا ما نه د 15 لاک روپو مطالبه وکړه چې که 15 لک ما ورته چې زه خو د وکیل پیسې ما سره نشو په خپل شي تا سره څنګه په دې خو موږ 200 مقدمې وکړو دغه وکړې په دغه ورځ باندې زهیب نوم یې دی که څه چې منیجر دی دوی سي ما نه بیا چې کوم دی زه یې بیل کړم چې دغه یو کوره مه کوو او دا نور نه کوو به یې څنګه چل دی دې وخت کې ما ورته په ما خو روانه به دې وخت کې خو ما له 100 روپۍ نه راکوي صاحب ټول چې څونه وشو په سیاست په دغه باندې وشو ښه ښکاره ناظم چې کوم دی زموږ په کسرې فهد ډسټرکټ ناظم و د هغې په دغه باندې وشو په ګیم را سره وکړو چې بس دا به داسې کړو اوس هم دغه ګیم شروع دی چې اوقافو نه به یې داسې کړو ځان ته به یې راواړو نو بس موږ دغې فریاد او دغه له تاسو له راغلي یو خاص کر چې بس زموږ د هلته په دې روژه کې چې داسې یو بن اسرائیل مونکي صاحب دا رور زما د اعتکاف نه د دې په کراچۍ کې بچي په بل ځای کې ځان له په کور کې دونه شي نشته چې په خدای یقین وکړه موږ سر ته د پاسه 15 منټه ټیم دی اے سی صاحب ته دی ډي سی صاحب ته دغه کس چې نه پیژنم زهیب نوم یې دی هغه په نوم نه پیژنم ګیری ده زهیب نوم یې دوی مشر دی بل وزیم چې په دې دغه کې زه بیل کړم چې بوی ته راشه که نه اړخته شه دغه موږ نور نه کوو خو څنګه چل دی ما ورته چې په دې وخت کې وروره ما سره هغه چې څو دې تباه و برباد کړو نو دغه مطالبې یې کړي دغه یې کړي د دې نه مخکې دغه وروڼو مې دوی مې ټولو دغه قصه ده چې امیر جاوید په موږ سره 3 مقدمې وکړې بې له هغې نه وروستو ما ته عکس وي دا څنګه مې د دې نه مخکې دا د امیر خان ملکیت و خو چې اوس کوم دی هغه بې له دغه شو نو اوس اوقاف شو
نو دغه بس زمونږ دغه دی بس دغه بره مشرانو خاص کر عمران خان او دغه پورې دوی پورې چیف جسټس دغه ته دې ته درخواست کوو چې زمونږ د دې دغه تپوس وکړي زیاتي او بس دغه